پاکستان کې د ډیجیټل یا انټرنیټ حقوقو باوري کولو د لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن ویلي چې په کال 2022 کې ورته 15 یا صحافیانو شکایتونه کړي چې د انټرنیټ د لارې یا آنلاین زورول شوی دی. د کارپوهانو په وینا پاکستان کې د حکومتونو نه زیات طاقتور پوځي اسټابلیشمنت رسنۍ کنټرول ساتل غواړي. ډیجیټل رائټس فاونډیشن ویلي چې تیر کال ورته 40 نارینه 40 زنانه او یو نرخزي جرنالست شکایتونه کړي او ویلي چې آنلاین ګواښونه ورته شوي وو. د ریپورت تر مخه ټولو نه زیات 15% شکایتونه د پنجاب صوبې نه 19% د بهر خیوات چې په بنیادی توګه د افغانستان سره تعلق دی دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي دي. پاکستان کې وخت په وخت د جرنالستانو زورولو خبرونه مه اعتراضي خو په آنلاین بڼه زورول به کوم ډول تاوان اړوي. د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مریم سعید وایي چې د صحافیانو آنلاین زورولو ډېرې بدې اغېزې وي ځکه کو یو خبريال په یو موضوع ریپورت کړی وي او د هغې په بنیاد زورول کیږي نو بیا نور صحافیان هم یریږي او د داسې ریپورټونو څخه ډډه کوي. داسې ډېر مثالونه شته چې د یو صحافي آنلاین زورولو پس نور غلي شوي دي. د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت تل دا دعوه کوي چې پاکستان کې مطبوعات آزاد دي او د صحافیانو زورولو کې د ریاستي ادارو څخه کردار نشته. خو بیا پاکستان کې د داسې قانون سازي خسي شوي چې په ظاهر یې مقصد د آزادي میډیا आवाज غلي کول وي. یو مثال یې په روسو کې د حکومت لخوا پیمرا ترمیمي بیل دی د کوم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترڅنګ د صحافیانو تنظیمونو خو مخالفت کړي او د قانون سازي د رائے د اظهار په ازادۍ یو بل قدغن بللی دي. خبريال عبد الله مومن وایي چې پاکستان کې اکثره طاقتور پوځي اسټابلیشمنت په میډیا کنټرول راوستل غواړي او د دې مثال دا دی چې کله نه پوج د تحریک انصاف خلاف شوی دی نو په میډیا اوس څوک د تحریک انصاف یا د عمران خان نوم نشي غستی. د ډیجیټل رائټس فاونډیشن په ریپورت کې ویل شوی چې د سړو په مقابله کې زنانه خبريالانو د آنلاین زورولو شکایتونه کم کړي دي. خو دا خبره خو مهمه ده چې پاکستان کې په ټولو رسنیو کې د خزینې جرنالستانو شمیره یوازې 15% ده. پاکستان د ډیر وخت نه صحافیانو د لپاره خطرناک ګرځول شو خیوادونو په نوملړ کې شامل دي. خو دلته بیا خر حکومت دعوه کوي چې میډیا دلته مکمل آزاد ده. خبريال مدثر حسین وایي چې د پاکستان دستور د اظهار رائے د ازادۍ اجازه ورکوي خو چې بیا کله څوک دا حق استعمال کړي او د هغې خلاف سکاروي وشي نو بیا د داسې خبريال حفاظت باور د پاکستان دستور نه ورکوي. پاکستان کې وار په وار خزینه خبريالانو دا شکایت کړي چې دوی آنلاین ګواهول شوي او د جنسي تیرو ګواهونه ورته شوي دي او په کال 2020 کې صحافیانو نړیوال تنظیم بې پولي خبريالانو هم د پاکستانی ریاست نه غوښتنه کړې وه چې د صحافیانو آنلاین زورولو مخه دې ونیسي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان کی